الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د تسمیه متعلق پرون مختصر خبره کړې وه. الحمدلله رب العالمین دا سورة الفاتحه ده. دا مصحفی ترتیب کې د قرآن اولنې نمبر سورت ده او د نزول په اعتبار سره دا پنځم نمبر فاتحه ده. د سورة المدثر نه بعد نازل شوې ده او دا ډېر جامع صورت دی. احادیثو کې پیغمبر علیه السلام د دې ډېر خصوصي تذکره کړې ده او حدیث صحیح کې راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا سورۃ الفاتحه یعنی د منځ دا سورت قسمت الصلاة بیني و بین عبدي، دا منځ او دا فاتحه دا ما خپل منځ کې او د بندگانو منځ کې نیم کړي دي. ولعبدي ما سأل، زما بنده چې ما نه څه غواړي نو زه ورته ورکوم. دا الله سبحانه وتعالی فرمایي. او فاتحه چې کله انسان شروع کی وي الحمدلله، نو الله سبحانه وتعالی فرشتو ته فرمایي حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد ہوئے. نو عرض دا چې فاتحه اهم صورت دے پټول قرآن کې او د دې خلاصه تاسو یاد ساتئ دا الحمدلله دا د صورت دعوه ده. دعوه د الله د توحید ده. الحمدلله ټول د الوهیت صفات یو الله لره دي او الله سبحانه وتعالی سره په دې صفاتو کې هیڅوک شریک نشتا، نه نبی نه ولی نه جن نه فرشتہ نه مړی نه ژوندی نه ونه نه ګټه، هیڅوک پکې الله سره شریک نشتا. الحمدلله د الوهیت صفات الله سبحانه وتعالی سره خاص دي. دا دعوه د دې صورت خچ یادی تاسو ته. دعوه مرکزی خبره ته وایي د صورت. په دې باندې دلایل ذکر کوي. اول دلیل رب العالمین، د الوهیت صفات یو الله لره ذکر دي. رب العالمین چې دغه الله د تمام مخلوقاتو پالون کړي، تربیت کوون کړي او د دې کائنات تربیت کوون کې او پالون کې به د الله نه بل څوک نشتا. نو چې بل څوک نشتا نو الحمدلله صفات د الوهیت هم خاص دی یو الله لره. دویم الرحمن الرحیم، دغه الله عام مهربان دی او خاص مهربان دی. بید الله نه بل څوک عام مهربان شته دی نه. دې د وجنه الحمدلله صفات د الوهیت هم خاص یو الله لره دي او الله سبحانه وتعالی سره په دې صفاتو کې بل څوک شریک نشتا. مالک یوم الدین، د قیامت د ورځې مالک او اختیارمند دیو الله رب العالمین دی او د قیامت د ورځې اختیارمند بید الله نه بل څوک نشتا. نو الحمدلله صفات د الوهیت هم خاص یو الله لره دي او الله سره په دې صفاتو کې بل څوک شریک. کله چې دا دعوا او دلایل ختم شي نو ګوره د دې دعوی او د دلایلو مقصدی بیا به تسلیمیږي. بیا به څه کېږي؟ د مناظره کې هم اول دعوی بیا جواب دعوی بیا دلایل پیشي، مدعی خپل دلایل وي او نافی په هغې باندې څه اعتراض وي څه اشکال وي هغه واردی د ده په استدلال. د دلیل نه خو څوک جواب نه کي، سړی کافر کېږي. دلیل خو دلیل وي، خو د دلیل نه یو سړی استدلال کی خپل دعوت ثابتوي. که په هغې د سړي تحفظات وي چې دا دلیل دی تا په دې انداز استدلال کو زما دا شبهه ده، نو طریقه دا ده چې بیا به تسلیمیږي.
زمون مناظرو کې څوک تسلیم شوی تاسو ګوره قرآنی عادت دا دی الحمدلله دا یو دعوه کې خدا چې صفات د الوهیت خاص دی یو الله لرا دا دعوه شو کنه شو دا دعوه ثابت کا بسو دلایلو پدری اول دلیل سو رب العالمین دویم دلیل سو الرحمن الرحیم دریم دلیل څه دی مالک یوم الدین په دې دلایلو څوک جواب نشي کوله نو چې و دې منله چې صفات د الوهیت یو الله لره دي نه یو پیر صاحب ته د الوهیت صفت ورکولی شي چې الله په غیب پوهیږي د پیر صاحب هم پوهیږي الله ته پټ سیزونه معلومي زمونږ د کلي د گاوند د علاقې تعویزګر دی هغه په نوک کې غل معلومي دا خو د الله صفاتو کې شریکان دي الحمدلله د دې شریکانو نه الله پاک دی دا خبره تسلیم شو نو اوس بدا نه وای چې ټیک شو دعوا او دلایل شو اوس ماته په قیاس استثنایی کې هم پیش کا قیاس اقترانی کې هم پیش کا مرکب من الحملیات کې هم پیش کا په منطقي معارضو با د چا دعوا د چا دلایل نه باطل دا قرآنی قانون دی دی ذهن دا خبر ذهن د تاسو راوله او دا زه استدلال کې پیش کوي او دا زه به تاسو په بیانونو کې موایه په دې بد عوام او اسلام کوي چې دا وګوره دعوا باندې دلایل ذکر شو بس نور خبرې نه کو مخ کې که ار رنگوم خو اوس می عقیده دار چې ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی عبادت کومونګه اے الله عبادتونو کې ډېر عبادتونه دي رکوع دا سجده را خټونو نه غټ عبادت دی رامدد شوایل حاجت سرکولو کې حاجت کې مصیبت کې چاته بلنه کول لوی عبادت دی نو داسې خو مشرکانو کول چې الله سبحانه وتعالی به منس کو هغه ته به رکوع سجده کوله خو چې کله به په تکالیفو کې رالل نو ضل من تدعون الا ایاه بیا به غیر الله ته مدد شوي چا به لات ته را مدد شا چا به منات ته را مدد شا چا به بسم الله والعزى چا به اعوذ بسید هذا الوادي څوک په پیر بابا صاحب باندې پناهی طلب کوي څوک په کاکا صاحب باندې طلب کوي څوک په علي حجویری کوي څوک په شیخ عبدالقادر جیلانی کوي څوک توډيري بابا باندې کوي څوک په شلغزي بابا کوي څوک په جاړو بابا کوي دا هر چا خپل خپل الہ وي شاه ولی الله صاحب په حجت الله کې ډېر خپه شوی دی خلکونه فرمای ما من بلدة الا ولها آلهة تعبد دا سې کلمې ونه لیدو چې هلته خلک ټول الله ته مدد شوی ما من بلدة ما نافیه ده او بلدة نکره ده او نافیه چې ما نافیه چې په نکره باندې راشي نو منطقیان دې ته سور د صالبي کلیه وي نفي د محمول کې د موضوع د کل افرادونه یعنی هر کلی کې څوک نه څوک داسې وي الا ولها آلهة توبت چې کلی کې یو درګاهي خزيزي وي چې دا کاڼي بخپو وي سړی به خګي او واقعي داسې ده هر کلی کې یو سړي خپې غوځولي خلک داغه نه تاویږي چې دې ډېر څه کوي داسې عرب هم و مشرکان عبادت به د الله کو خو مدد به د بل چا نه غوښتو نو دا دلایل سره دا مسلمان داسې تسلیم شي چې ایاک نعبد الله مون خاص تا عبادت کوو و ایاک نستعین او عبادتونو کې غټ عبادت دی را مدد شویل نو دا نه چې عبادت ستا کو را مدد شه د بابا کو و ایاک نستعین الله مون خاص تا نه امداد غواړو په هر حالت کې دا د مسلمان عقیده شو وردا یو صحیح عقیده ده ها دینه بعد بیا تعلیم د دعا ده اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ په دې لار باندې کلک کې ځنې خلک دا معنی کوي چې اهدنا او خی مونږ ته دا معنی صحیح نه ده تا خو نه غلار معلومه کړه ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدلله دا نه غلار ده عبادت صرف دا الله کې امداد صرف دا الله سبحانه وتعالی نه غواړي او الحمدلله صفات د الوهیت چا لګنی الله لا دا نه غلار دا اوس دا مو جماعت او خدا خو تحصیل د حاصل له لکه یو سړی درس ته ناس دی زه ته هم درس ته کینا نو دا شیخ حاصل شوی دی تحصیل د حاصل خنوي نو ته به داسې نه کې چې بیا وی چې الله او خی مونږ ته تاته خلار او خودله اوس وای اهدنا کلک کی مونږه ثبتنا علی المنهاج الواضح
مدارک تفسیر کی علامہ نصفی معنی کئی اهدنا الصراط المستقیم دومره خپل عقیده دې راکړه اے الله اوس مونږ په دې عقیده په دې لار باندې کلک کا سمو کړه یا اهدنا روان اوساته مونږه دې ترجمه کې ګوره خلک غلطي کی دا مې ځکه بار بار وکړه اوس صراط مستقیم ار سړی ځان ته وی کل حزب بما لديهم فرحون ار سړی وی چې ماته لایک کوا زما خبر ټیک دم دا شعر کوا او قرآن وی ويحسبون انهم مهتدون ار گمراه دا عقیده ساتي چې ګنې زه په حق یم دا د هر گمراه عقیده وی ويحسنون صنعا دی وی چې ګنې دا مونږ ښه کار کوو گمراهي به کوي دی به وی چې دا ګنې زه ښه کار کوم زین لهم الشیطان اعمالهم شیطان ورته دا گمراهي خسته کړی را بس دې ته متاثره دی نو نه تا ته ښیي چې صراط مستقیم د هر چا لار ته نه وي د اکابرو لار ته صراط مستقیم نه وي ځکه ډېر خلک به اکابرو بس روان او جهنم کې به وي ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل الله مونږ خو اکابرو او خو علماو پس روانو فاضلونا السبیل د خو عالمانو مونږ نه لار خطا کړه دا دلیل دی چې عالم پسې به نځي دلیل پسې بسې دا ډېره د کار خبره ده په زړه باندې ولیکئ چې عالم پسې به نځي بلکې څه پسې بسې عالم نه چې تپوس کې دې دپاره به کې چې عالم ته به دلیل معلومي تا ته به نه معلوم عالم به تا ته دلیل ښیي عالم به تا ته دلیل ښیي ته چې تږې یو چاته وروړه به چې لږې اوبه راوړه نو هغه سره اوبه یي که نه هغه اوبو پسې لړ شي تاله راوړي که هغه هسې تاله رابار شي تا تش د هغه بدن په کار دی د هغه په تشو لیدو ستا تنده ماتېږي نه ماتېږي نو دغسې تش عالم او د عالم په خبره ستا تنده نه ماتېږي عالم ته چې ته ور ټکې نو ته ورته وایې چې ما له دلیل وښایه ما له دلیل نه دی معلوم دا نه چې تا ته د جمجا باچا کیسې شروع کړي چې هغه د قبر نه راوتی و یو سړي له لته ورکړی وه د هغه خپه ماته شوی وه بیا هغه ګوډ و بیا به د سمندر کې ګرځېدو بیا به ډوبېدی نه اوږده کیسه د جمجا باچا شروع کړي دا خو باطلې خبرې دي عوام به دومره صلاحیت پیدا کوي چې دی به ځان په دلیل پوهیږي دا د عوامو ذمهداري ده د نارنجي کې زمونږ اهل حدیث ملګري دي څومره عوام چې اهل حدیث ما وکتل دومره تکړه ملګري چېرته ما نه دي لیدلي څومره چې زمونږ د نارنجي ملګري دي د کار کې ټول کې مونږ سره به روزانه وو د مسجد مدرسه چې جوړېده هغې ډېرې عجیبه عجیبه خبرې کوي نو مونږ ته کله کله وایي چې مفتي صاحب مونږ سره مولان اخوا دېخوا نه شي کولی ولې وی مونږ له 3 کاڼي ورکو چې مفتي صاحب مولانا صاحب شیخ صاحب په تا د ښځه په 3 کاڼو طلاق کوي چې مونږ ته قرآن حدیث ووایه نو وي که د هغه به خپله عمل نه ومي خو مونږ دپاره خوا ښځه نه شي پرېښودی ووایي چې بس خفه نه شئ شرمول مه کوئ دلیل دغې غاړې ته قوي دی د رب الیدین امین شته خو شرمول مه کوئ بس غرې کښېنئ په آرام وی بیا مونږ کښېني چېرته وي مونږ ورته وایي چې په دې 3 کاڼو طلاق وغورځوه چې ته به بیا د دې خلاف خبره نه کوې بیا وایي چې داسې نه شم کولی نو مطلب مې دا دی چې عالم ته به عوام وي چې مولوي صاحب دا تپوس د نه کوم خو ته به خپله فقه خپل کتابونه یو طرف ته کې ما له قرآن حدیث ووایه او تا قسمن طلاقن دا خبره وکړه چې قرآن او حدیث کې دا خبره شته او که نشته به خپله وایي چې قرآن حدیث کې دا خبره شته نو صراط الذین انعمت علیهم د هغه خلکو په لار مې روان شه چې الله په هغې باندې انعام د وحي کړی دی انعام د څه کړی دی خلک وایي د انعمت علیهم نه امام ابو حنیفه امام شافعي مراد دي په هغې الله انعام کړی دی که انعام د وحي شي نو دا یې پرې کړی دی وحي خو پرې نه کېده که نه که دا انعام و چې علم یې ورکړی دی نو خو الله تا ته هم درکړی دی که دا انعام و چې آخري امت کې آخري نبي باندې ایمان دی نو پرې خو تام دی انعمت علیهم انعام د وحي پرې کړی دی هغې پسې روان شه ځکه واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب یوسف علیہ السلام جیل کې وایي زه مشرانو پس روان یم ابراهیم و اسحاق و یعقوب ولې نور خاندان کې د هغه مشران نه وو به خو په هغې وحي نه وه شوي انبیا نه وو نو هغې به ذکر نه کړه واتبعت ملت آبائی مونږ هم دا وایو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول مونږ قرآن حدیث پسې روان یو دا مونږ ته انعمت علیهم ښکاري اوس که چاته بله لار ښکاري نو بس هغه د هغې پسې راوالي شي څوک وایي چې نه دا خو آیت کې داسې دي چې فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین
نو دا ټول انبیاء وکنه یار، دا ټول صفات انبیاء صدیقین نو، انبیاء شهدا او صالحین نو، دا خو انبیاء شو کنه یار. نو عرض دا ده چې الله ما د انبیاء په لار روان کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یهود او نصارو پسې مې روانه. دا د سورۃ الفاتحه خلاصه ده. تاسو ته یو ځل بیا وګوره. الحمدلله دیتوی دعوت الله د توحید. رب العالمین اول دلیل، الرحمن الرحیم دویم دلیل، مالک یوم الدین دریم دلیل. ایاک نعبد و ایاک نستعین دیتوی ثمره د دلایلو، نتیجه د دلایلو. اهدنا الصراط والمستقیم دیتوی تعلیم د دعا. سورۃ الفاتحه ګوره دعا ده. خلک وی آمین دعا ده، دعا به په پټه کې، لہذا آمین به په پټه وي. و سورۃ الفاتحه دعا ده، دعا به په پټه وي. نو سار مونږ کې سورۃ الفاتحه په پټه وایا. پتی زوی غنوي دیو ہوئی چې دعا به په پټه وي. نو سار مونږ کې فاتحه ولې تیز وي؟ په پته لګي چې دلته رسول الله تیز ویلې ده، نو خو دغه سه امین به تیز ویلې ده کنه. دغه رنگ صراط الذین انعمت علیهم دی توي ذکر د فرق ثلاثه، درې ډلې ذکر کړی. یو انعمت علیهم، دویم مغضوب علیهم، دریم ضالین. منعم علیهم بارک به الله نو سوال کې چې الله سبحانه وتعالی مدی پس روان کا. مغضوب علیهم ضالین یهود نصارو نے الله بچ کا. دا سورۃ الفاتحه مرکزی سورت ده. دا د هر مرض دوايي ده، هر مرض علاج ده. وزله سورۃ الفاتحه وای یا درې ځله وای په یو مریض چوف کوي، الله سبحانه وتعالی با اپ دموي، الله باغ ته شفا ور کوي چې دا الله سبحانه وتعالی خو خي. دا سمو وای چې د جمال دم ناراضي او نه دا سشتا چې صاحب پیغمبر علی السلام پسې چا ماشومان راوستي چې دا دموا. دا غلطه طریقه ده. ټولو نه زیات اثر هغه دم کوي چې څوک پچا ډیر خپکیږي. د جمعه استاد په ماشوم ډیر خپکیږي، خپل مور خپل ډیر خپکیږي. نو مور پلار چې مونږ کې رقم فاتحه وي په دې د خپل ماشوم دمئی ان شاء الله الله به خکې. جزاکم الله خیر.